د دې آیاتونو کې الله پاک د جنتونو ذکر کوي او دا جنتونه الله خپل نیکانو بندگانو له مقرر کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپل نیکان بندگانو له هغه خوشاله مقرر کړي دي ما لا عین رأت یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلې یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلې او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالۍ د انسان زړه کې تېرېدی شي دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشحالۍ مقرر کړي دي او دا جنتونه الله مقرر کړي دي دا هغه خلک دي چې دی په خپل زړه کې د الله یره ساتي ما تیره جمعه او بله جمعه درته وویل چې دا یره لکې ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم زه به الله له څه جواب ورکوم چې دا یره یې زړه کې راله نو بیا هغې دپاره باغونه دي جنتونه دي او په دې ایتونو کې ما تاسو ته د هغې جنتونو ذکر وکړو الله څه وایي دا الله انسانانو ته یو پیریانو ته وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان اے پیریانو اے انسانانو تاسو دا الله کم نعمت نه انکار کوئ او د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ مونږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو حضور پاک صحابو تو فرمائل بیدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کو ما جسنگ تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کنو حضور پاک فرمائی ویدا ما پیریانو تا تلاوت کو دیر خکول جواب ریک را کردے دے دیر خکول جواب را کوي تاسو آغا جواب را نکو چه ما بکلوی چه فبأي آلاء ربکما تکذبان چه تاسو دا خدای کم نعمت دروغ جن گنے دا کم نعمت دروغ تکذیب کوئے نو فیریانو بسوی لا نکذب بنعمکا ولا نکذب بآلائکا یا رب خدای منستاد دا نعمت تکذیب نکو منستاد نعمت تا دروغ نوایو دا مو حقیقت گنو جستا نعمتو نشتا پا دنیا کے امرا کے او پا آخرت او پا جنت کے بمرا کے نو تاسو بمدا سے مونگ بمدا سے وایو چے اللہ مونگ ستا دا نعمت تکذیب نکو پروردگار تا چے کم نعمتو نا مونگ دنیا کے راکل مونگ اقرار کو خو مونگ شکر ادا نکو او تا چے کم نعمتو نا دا جنت پا شکل کے او دا جنت دا خوشحالو پا شکل کے مونگ لساتلی دی اللہ مونگ منو دا مونگ ایمان دے مونگ تصدیق کو تکذیب نکو ورسر برونو دا سوالمو کو کہ خدا دی صورت رحمان کے قرآن شریف کے دا کم جنتونو دا جنتونو دا خوشحالو ذکر شوی دے نو اللہ مونگ جزانانو لے مفتو کے راکا پروردگار دا مونگ عمال دا دی قابل ندی زمون صدقات دا دی قابل ندی زمون منزونا او زمون روجه دا دی قابل ندی زمون ذکرونا او زمون ایمان دا دی قابل ندی مون اغسی دا اللہ عبادت نشو کولکم چی دا اللہ دا شان سر مناسب دی مون بسیو حدیث کے راضی چی اللہ دا اسمانون طول دا فرشتو ڈکڑی دی یو دلی او فرمائل اتت السما اسمانون چنگار گئی او مناسب دی چی دا چنگارو کی یو لیش زیدہ سی نشتا چی فرشتہ پہ اللہ تا پہ عبادت نہیں والا پا سجدو پرت یہ دی اللہ پاک تا نو چی کل اسرافیل علیہ السلام بیلے و یو قیامت راشی دا فرشتے با دا سجدو نصر اچت کی پر رکو چی سوک دی غیب دا رکو نصر اچت کی چی سوک پا کم عبادت کی دی دا غی عبادت نبسرون اچت کی او سبا ہوئی دی فرشتو کلنا دی عبادت شروع کرے دی مالا زمان بس عبادتی دی فرشتو اغا وقت عبادت شروع کرے چی دا زمکلا نو پیدا او دا سے عبادت کی چی نولا خوب رازی نولا ستڑی رازی اگوی نستڑی کی گی آیا سمون نہ ڈوڑے تا حاجت لری نہ دسماتی تا حاجت لری نہ غم خادے تا جشتا انہیں خواہشاتو تا جشتا یو شان عبادت کی لکا ممکن سنگ یو شان سال خوب کے امثالو او پویخ امثالو دقا سے عبادت کی یو شان
بیریا دا اللہ دا شان مناسب لیکن جو سر اچت کی شپیلے سر سبوی سبحانکا یا اللہ تا دا ہر عیب نہ پاکے ربنا یا ربنا اے زمونگا ربا ما عبدناک حق عبادتکا اللہ ستا دا شان مناسب عبادت منگ نہ دے کر غیبه وای موږ د سه عبادت ته نو د خدای نه به یو امید ساتو چې الله ایمان دې را نصیب کا الله دین سره دې زموږ مینه نصیب کړه الله منځونو سره زموږ مینه دې نصیب کړه عالمانو سره دیندارو سره زموږ مینه دې نصیب کړه نو خدایا دا یو سوال بدنه کوو چې پروردګاره مفتو کې دا ارستا مفتو کې را کړی دي مجانن نو خدایا موږ تا سوال کو مفتو کې را لدغه جنتونه را کړل او دا جنت دا خوشحال مفتو کے راک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا نیکان خلق خوب اول کی جنت تلرش او چکم بدان گناہگاران دی با دوزخ کے غوٹی خوری چی پاک شی نرورو بے اللہ جنت توبہ سی او بیا بم اللہ پورا سزا نور کئی چی دا منزونو نکولو سا سزا دا او دا روجو ننیو سا سزا دا او دا حرام خورے سے صدا دا سنا سبا عالمان سفارش کی پیغمبران با سفارش کی شہیدان با سفارش کی عالمان حافظان دا با کی او دا برور دا خلق اللہ سبا صدا ور کی سبا دا سفارش پا ذریعہ نرمی کی نو باسی بے جنت تا پٹولو کے اخیری سڑے چھے اللہ جنت تا باسی اخیری کس بی دے با اللہ رو باسی نو دا جنت دا دوزخ پغاڑا بے کینے چگی بو یا خدایا ما خورا دی دوزخ نو باسا چوے باسی را دوزخ پا دی غاڑا بے کینے نو لکسات با دی چپی چپو نو بیا بو یا اللہ دی دوزخ کو دو اسوزولو دا ما مخی اسوزو پروردگارا لگ دا مخ کو زمارا دی دوزخ نوالا اللہ با تو فرمائی دا کار باوکم خو بل سوال باوکے وینا بل نکو وعدی با اوکی قسمون با اوکی چی اللہ بل سوال نکم خدا مخ ملک دوزخ نواروا دیتا وسو زولم نو اللہ بولا مخ واری نو چی واری نو یو اونا با تخکارشی دا غی سوری بی اغی سر باو بی دی بلکی ہوئی چی خو سوال میں نو کمزور کردے دے چپ بی غگ بنکی شرمی گی با بیا بو یا اللہ دا غی اونی تخ ملک بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کے دیڑے کی سوچ گئی کہ بل سنگا حکم قبل کومہ سے نا اللہ غصہ شی چی دوزخ نمی ہوئے بیا سوالو نہ کہ اللہ بل سوال نہ کومہ خدای دا یوم قبول کا دغا لگی اوبا دی یا خدا با اس کم دوزخ کی اوبا کم دی او دی سوری تبا لکینم اللہ بوی بل باو کے اللہ لبا عہود و مواسیق توبے قسمون بخوری کے بل نکوم اللہ زما توبہ وعدکم نو اللہ با فرشتو تا حکموں کی پریگے دیں اگے انہیں تبا لارشید آگے سوری تبا کین اگا اوبا با اس کی یخی رب یخش دا تون اخلاص شو دا تندن اخلاص شو گرمین اخلاص شو دا اونی سوری تکیناس چی دک نظرو کی بلد آغینا غٹا ونا بہت اخکارش ابا دا دینا گوری دا غیو ببرا دینا دیر اعلاوی خشتا بی دی بلکی ہوئی چی دا میں سغلتی اکلا چی دا غمی غوختے وی یا رمازکا ونا غوختا چی چتا اللہ غوصا نشی چی ما دون احسان دا سرو کتلا پاکی دا غواری چپ بی بیا با اللہ تاوی یا اللہ اغی اونی لمی گوزا دا دے سورے لگ کمزورے دے او بم دیر یخی ندی اگا او بڑیر یخی معلومے گی سورے دیر علا دے اے بنی آدمہ ای دوکا بازا تا چی دونا قسمون او خوڑل او دمرا توبے دے اکڑے چی بل بنکم بیا دے بل سوال شورو کا اللہ بس دا یو سوال میں قبول کا بل باو غوارے زمان دے پا خود استا پا ذات قسمی بل نکوارا قسمونا قرآنونا چی سو عدیوی ابدی اوکے اللہ با فرشتو توی خبرے کے دلتے و رسوے اغاونا بڑیر خشتا گورا بی خشتا سورے بیوی او بڑیر اعلا دے بداغی استعمالو کی دا غوبو دا غاونے لکسات با چپی دا جنت دروازہ با اتراخ کارش یا اللہ ما خود جنت چپ پئی بیا بو یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خو میں نے دیکھا دے غریب دا جنت سوال نہ کہ یری گی با کہ جنت تا دا چتتلے شمٹول عمر میں دوزخ کے تیر کا اللہ غصہ نشی
یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خمانیز دے کا چھ دا سے دا اخبر دوستان پکی ہوئینم مسلمانان ہوئینم دا خوشحالی خونم بندہ بیا ببل سوالو کے سمرا قسمون دے خوڑل سمرا وعدے دے اکڑ چھ بل سوال نکم او بیا بیا کے خدای نمان سپیرہ والے جوڑے چھ دل تناسم خو سپیریم کنا چھ دوا میں نہ قبل خو سپیریم کنا اللہ ما بختور کا دا سوال میں امانا دما دے قسمی قبل میں کو بیا قسمون 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 اللہ توخری وی خجنت دروازے تے مخامخ کے دا جنت دروازہ دیرا غٹا دا چیغی تے مخامخ کی جنت ہوئینے بیا پزان کم دے پیگی دا جنت خوشحالے ہوئینے دا جنت پحور نظر لگی او دا جنت پا خوشحالو چے دے نظر لگی چپ پئی نو بیا بو یا اللہ دے جنت تخو میں وردن نکا اللہ بوئی تا چے دون قسمون خوڑر دم روعدے چے دے کلی دی نو یا اللہ ما نسپیرم جوڑا وکن جنت نا چے باری خو سپیروی یا اللہ ما وردن نکا جنت تا پوٹی گندے میں وردن نکا لگندے دے پکی راکا پر وردگارا خو وردن نکا نو اللہ بوئی ما اغدرک یا بنی آدم اے دا آدم زویا صدوکا بازے صدروخ جنے دوکا بازے سمرا وعدے دی اکڑے ہو بیام وعدم آتے تمرا دو کے نبی علیہ السلام مبارک او خندل صحابہ ہوتا نو صحابہ ہوتی اللہ رسولہ ولد او خندل وی ماتا اغا منظر را مخکشو اللہ با او خاندی بخبل شان لائقا اللہ زمان غندے نہ خاندی مراد تیرا دا اللہ خوشحالی دا دا اللہ صفت دے اللہ با او خاندی نو اللہ با دی خجنت تا دی درنکوم خو او غوارا سغوارے پکے نو دے بغختن شروع کے اللہ دا سے بنگلہ غوارم دا سے کور مثلا غوارم دومرا خز غوارم دا سے اوبغ غوارم دا خوشحالی دا 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 نو بیا بوتا اللہ یادائی جمعہ دام پکی غوارا کنا خواہ اللہ دام غوارم دام غوارا کنا خواہ اللہ دام غوارم دام غوارا کنا اللہ دام غوارم نو بیا بوتا وی دام غوارا کنا نو اللہ بوتا یو شیادی دے بغواری نو اللہ بہت سوئی کہ دا اکتا سوغ اختلو ما در یاد کل دا دے لستن دا جنت ستا دے نو دے بسوئی اللہ تا سر خدا خبر مناسب ندی ٹوکے را پورے کے ما پورے ٹوکے کے خندارا پورے کے تو خلوی بادشاہ نو تما پورے ٹوکے خنداگے نہیں کے چی دو غوالا دو غوالا دو غوالا وی ٹوکی نکم اللہ بو خاندی خوشحال بشی اللہ راضی بشی وی چی دا صد یاد کا دی لستن دا جنت ستا دے دا جنت نوردن نکے گا حضور پاک فرمائی دا پٹولو کے خیری کست جرہ دوزخ نبوزی مسلمان او پٹولو کے اخیری جنتی دے جنت نبور داخل شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پٹولو کے لاند جنتی با کم یوی چی پا زر و میاشتو پا مزل کے برد بنگلے بھئی دد حوری بھئی جنت کے لاند نشتا ارچاتا بزان دبل نخخ کاری ارچاتا خو صرف دادا چی مرتبے پکشتا برا مرتبو والا تبدیل کمزور اخکاری اب وی شکر دے جماع خو پا دنیا کے دیر کل عبادتو نہ کڑیو نو اللہ خمر تبرا کڑی دا دا لان دی بداغی پا نظر کے لکمی خودتا تبزان کم نخ کاری ارچا تبزان پا خپل مضبوط نعمت کے خکاری چی ما دا اللہ دیر نعمتو نرا کڑی دی دا ہر جنتی پا کور کے سلور ولی ببیگی یو بدا یخ و بو ببیگی اعلاق کل یخ و بو یو بدا شاتو بیگی اعلا شات سوچا یو بدا شرابو بیگی شراب دا دنیا شراب نا نبا سرخوگی وی نبا پکی نشی دا انگورو جوس بی دا انگورو اعلا جوس بی یو بدا غی بیگی یو بدا سوچا اعلا پیو بیگی دا بجانت کے دا ولی بیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی گورا دا دنیا چے کمی ولی دی پاگے کے لاندے کانی بھی کنا اکانی خون کئی خود کانی تو بچے پدے کارو بیگی شرلار کئی دا جنت پوالو کی بم لاندے کانی بھی و اکانی بسی اب یاقوت زمرد و مرجان بی اب چمک کوئی پلق بوئی او دارنا بتے بار روزی او دا ببو سرا شلق پار بکی او تیری گی بو سرا
او بیا رسول الله مبارک او فرمایل وی د جنت په ویخ کې به خټه می په دې غاړو به خټه می خټه او د دنیا د خټې په شان دی نه د هغې خټه به مشکي مشک چې راواله خوشبو به کوي یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته وی دوړه پکې شته خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دی او د جنت ځمکه به سینګی تکه سپینه به زموږ د ځمکې په شان بني ګول غونډې تکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې اوړو ډوډۍ چې وي داسې به او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله راغونډه کړي د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي زموږ دا چې په کومه ځمکه مونږ ګرځو دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړي نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کیدی دی به وخوري خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دی به په میلمستیا کې خوري دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي ما چې د سورت رحمان دا کم آیتونه درته ووې نو چې دي څه غواړي وجنى الجنتین دان د جنت میوې نږدې دي نږدې دنیا کې هم میوو پسې به دکان ته ځې پیسې به وړې منډې ته به ځې پیسې به وړې که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخېږي اندرم پایه به اوچتې هلته دا نشته چې څنګه د کمې میوې ته شوق راغی څانګه به د دې خولې له دې لاس ته رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه میوه به سخام وي سخاوال هم په میوه کې نشته میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځې او د دنیا د میوو په شان به سړی به پیژني چې دا سیب دی دا کیله ده دا مالټه ده دا کینو دی دا خربوزه ده خو خوند به داسې نی لکه د دنیا د دې په شان او مقدار به هم داسې نی غټې غټې میوې به اعلی مزیدار او چې کومه میوه روشو کې فورا به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي چې څه ته دې زړه کېږي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي ابه درته میلاویږي او چې څه دې په زړه کې تېرېږي ابه درته میلاویږي لکه څه تېرېږي او څه غواړئ نو موږ نه اکثر دا طالبان تپوس وکړي وي نسوار به پکې میلاویږي که نه دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي که ځکه دویم نه دا به نه میلاویږي په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته نه په جنت کې تماکو شته نه د نسوارو ډبلې شته او نه تماکو شته نه د نسوارو چې کوم سید د نسوار جوړېږي خام مال هغه نشته ایره میره نو تا چې اوس ووایې چې څه غواړې نه میلاویږي نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او مونږ وایو چې خدای پاکه یو چونډی نسوار نو بیا به سي نو ما وې چې دا سوار شته نه هلته بدبویه شی هلته نشته نسوار بدبویه نسوار چې د خوله کې واچو لاړې به توکې لاړه شته نه هلته خولې له به د انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خوله لیکن ابه دومره خشته خوږي چې هغې کې به سخاوالې ني ابه بار نه روځي ابه واپس تېرېږي به خوند به سړي له ورکوي نو مې چې تاله بالفرض نسوار خو نشته او بالفرض میلو شي درته نو لاړو له به 400 ته راکوزېږي او که پېښور ته به کوزېږي نه به د 400 او نه به د پېښورې لاړې به کم دی توکې نشته لاړ د پوزې قڼې پکې نشته نه د سړو نه د ښځو دا څښاک خولې نشته خوله به ځي خوشبویي به کوي او دسماتې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي او دسماتې نشته نه لوی او دسماتې شته نه ورکوټې او دسماتې شته چې خوراک وخورې ګرمې به وکړي عزم به شي خولې به د انسان نه وځي په دې به عزم شي په دنیا کې هم داسې څیزونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او دسماتې نشته داسې ولا خدای عازمه راولي داسې حیوانات شته په دنیا کې خوشحاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جړا شته
اس تکلیف اس بیماری نشتا نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته د دې سیزونو ضرورت پکې نشته خوشحالي ده بس ځواني م نه زړېږي هر سړی به د دنیا د 33 کالو د عمر په اندازه داسې وخت کې به چې امرت به ویښته ایله دا بنده چې نوې زلمي شي او په دې مخ یې داسې ویښته لا نی راغلی معمولی شان داسې دا خط یې راښکاره کړي دا نري ویښته او لا خط نی راغلی په داسې اندازه به یې هر سړی د ښځو او د سړو به لږ فرق وي د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی وجود به خشتی ښکلې لوږه نشته په جنت کې تنده په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او څښاک خلک څه دپاره کوي د خوند دپاره بعضې وخت کې سړی خموړي ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کېدي وي دا وخوره هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه نه دا هم پکې خیر دی وخوره دا الوام ورپسې وخوره نو دې اوږې نه دي موړي خو د خوند دپاره یې خوري د جنت جامې به خیرنېږي نه زړېږي به نه لیکن خلق به بدلی د خوند دپاره لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګورې یو جوړی چولې خو خیرنه شوي نی او بله واچي هغه خو خیرنه شوي نی هغه وباسي نو بله واچي دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلی او یا جوړې به پکې چولي خلکو د خوند دپاره به خلک جامې اچوي د لذت دپاره او د خوند دپاره جامه به خیرنېږي نه به جامه زړېږي او کم از کم او یا جوړې به سړي اچولي زموږ طالبان وي په دې او یا به څه کوي زه ته وایم لکه تاسو اچولي دي لاندې د یو بنین اچولي بنین د پاسه کمیس اچولي دی کمیس د پاسه دی واسکټ اچولي څوک لا 2 واسکټې مچي د واسکټ د پاسه د چوغه اچولي دی کوټ د چوغې د پاسه بیا په سر رومال اچولي دی او پټکې دې موالې دي څونه جوړې شو دا شپږو خو دلته اچوي او زنانه څومره اچوي دا به د خوند دپاره مختلف قسمه جوړې به یې خشته او جوړې به کم ځای دردي نشته د انارو د بوټو شان بوټي به امام قرطبي لیکلي دي په تذکره کې د انارو د بوټي شان بوټي به ابا خاص د جامو دپاره ته به ته انار روشو کې په میان به مات کې چې مات کې خشته جوړه به ترې رو داسې جوړه به چې د انار په پوستکي کې راځي دومره نری باریکه به نو بوج په سړي نه راځي ابا راوالې وابچې خشته جوړه مزیداره او سړي به هم ګوره هلته بنګړي اچوي دلته ښځې بنګړي اچوي هلته به سړي هم بنګړي اچوي نو زموږ طالبان وایي سړي به څنګه بنګړي اچوي بدي به نه ښکاري ولې دا ګړی چې مونږ اچولی بنګړی نه دی څه خلک ورسره بلد دی نو بدي نه ښکاري دا ګړی هم یو بنګړی دی که دلته خو ځکه بنګړي بدي ښکاري چې رواج یې نشته د ښځو بنګړي دي د ښځو به جدا بنګړي وي سړو جدا لکه د ښځو جدا ګړی ده د سړو جدا ګړی ده د ښځو ګړی که سړی اچوي نو بیا بدي ښکاري او د سړو ګړی چې ښځه اچوي نو بدي پې ښکاري نو د سړو به جدا بنګړي او د ښځو به جدا بنګړي وي سره زر دلته سړو له منه دي هلته به استعمالوي د ریخمو جامې دلته منه دي هلته به 3 قسمه ریخم وي خلک به هغه جامې اچوي او بیبیانې به هم خدای درکړي کم از کم 2 یا ښځې دا به خدای درکوي او طاقت ده یو جنتي د دنیا د 100 ځوانانو دی بیماری هلته نشته تکلیف هلته نشته ښځې به دله خدای درکړي حورې ابه څنګه یي وحور عین غټې سترګې به یې وي دا تور د سترګو به یې ښه توري سپین به یې ښه سپینې کأنهن الیاقوت والمرجان داسې به یي لکه یاقوت او مرجان په شان غمي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې ښکلې به یي چې د هغوی د نلي دننه مغز به د او یو جوړو نه بار ښکاري بار به ښکاري او چې اوبه څکي مری کې به ښکاري او پیغمبر علیه السلام مبارک یو مثال ورکوي وی لکه چې خشته د تسبو یا د امیل یو دانۍ
اعلا د عقیق یا د یاقوت او خې صفا کې او سوري پکې وباسي او دننه پکې تار اچي هغه تار د بار نه ښکاري که نه ښکاري وی دقسې به د پنډو دا مغز د بار نه ښکاري او کومه خوشبو چې پورې کوي هغوی نو وی دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي که دا دنیا ته راله په دنیا کې به د خوشبویۍ د لاسه ژوند څوک تېر نه کړي او چې کم حسن هغې له خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومۍ به خړ کړي لکه څنګه چې نور روخیږي او سپومۍ خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ شي او چاته نه ښکاري دقسې به د انور او سپومۍ به خړ شي دومره ښایسته حسن هغې له خدای پاک ورکړی دی دا او یا ښځې به سنبالی څنګه دنیا کې خو دوه سړی نشي سنبالو دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپی نه به لاندې کودېدی شي نو بره کودېدی شي نو دلته دوه څوک نشي سنبالولی نو او یا به څنګه سنبالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف به یو بل سره نی بغض او حسد به یو بل سره بالکل نی لکه یو ډکې چې اختلاف نه راځي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کېږي دغسې به یو بل سره ښایسته ښکلې ژوند تېروي اختلاف به ني او د دنیا دا به پکې وي که به ني د دنیا دا به د هغې حورو سرداره به عمر حیات ما ته ویره دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلا ني دا به هلته د جنت د حورو سرداره به ټولې به د دې تابعداري به دې ښځې تا سره په دنیا کې ښکلی ژوند تېر کا تا ته یې لوټه ډکه کړه او دسته تا ته یې د غسل اوبه کېښودې تا ته یې پرتوګ کې پرتوغاښ واچو کمیس یې راته ځوړند کړ او دلې وویځلې وې سرې کړل درته او ته ستړې ستومانه رالې ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا یو عزت یې بحال ساتلې ده ستا د بچو خدمت یې وکړه ستا د مور و پلار خدمت یې وکړه ستا د لیورونو خدمت یې وکړه او مونځ او 10 روژې ونیولې دې له به خدای بدل ورکوي که به نه ورکوي الله به ولال ته ښکلې بدل ورکوي دا به جنت د حورو سرداري به سردار زمارونو دا خلق به په جنت کې ډېر زیات خوشحاله وي ملاقاتونه به هم یو بل سره په جنت کې کېږي جنت کې به بازارونه هم لګېدلي خو خرید و فروخ بني خلق به دي چې سیخ وخي په خپله به ځان لرالي او چې د الله د طرف نه بازاري ماشاءالله او الله د جنتیانو د پاره پکې څیزونه ایښودي دا د انسان عقل کې کم ځای راځي لوښي چې څه د خوښې جامې د خوراک څیز د پیزار څیز چې کم څیز ته دې زړه کېږي نو تا ته به په هغې بازارونو کې هغه شی میلاویږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناست دي ګپې شپې به لګوي خندا خوندي وی بازار کې به یو شی میلاویږي ابسې په دنیا کې ګورې هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته نی نو بعضې ته خو میلاویږي که نه یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه دې خوښی زه بس ځمکه به خرڅه کې که تا ته نی بل ته خو جامه حاصلولی شي منصب حاصلولی شي وزارت عظما ته دا د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډینګ او بنګلې ځان له خلکو جوړې کړې یو څیز دی چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلولی دا د امریکې او د روس باچا هم نشي حاصلولی ادا چې دا شکل ځان له بدل دا نشي بدلولی رنګونه به په ځان پورې کې پوډرې موډرې سرخی مرخی به ولګې خو چې ستا کم شکل دی ورته وایې زما دا نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی دا نشي بدلولی شکلونه به دار انسان خپلی او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ بی نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو په هغې کې به ورننوځي نو هغه شکل به جوړ شي خو په نښو نښانو به پیژنګلو کېږي ګورئ داسې وي لکه انسان دلته جوړه بدله کړي یا یو انسان دلته ویښته کټ کړي یا ویښته پرېږدي نو دی خو بدلېږي نه خلک یې پیژني یا معشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل یې بدل شو خو بیا هم پیژنګلو کېږي دقه رنګې به پیژنګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه هم میلاوېږي او د ټولو نه د خوشحالۍ غټې خوشحالۍ څیز څه دی ادا دی چې په جنت کې به زمونږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوة و عشیه سار و ماښام ملاقات کېږي او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کېږي
اب څنګه دا خلق بټول په یو میدان کې الله را جمع کی دا جنتیان نو چې دا را جمع کی لوی میدان وي نو په کرسو باندې به خلک کینی څوک به د یاقوت په کرسۍ ناستی څوک د زمرد په کرسۍ به ناستی څوک به د نور داسې کرسۍ به چې رڼاګانې او شغلې به تخېږي مختلفو طریقو سره به ټول کینی نو چې ټول په دې کرسو باندې کینی نو باران به پې د بره نه وشي باران به د سوي د خوشبویو باران به پیوشي نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باراني ابه څومره مزیداري داسې خشته باران د خوشبویي به د خلکو نه دي بعضې باران ډېر خشته او ډېر خوندور او مزیدار لګي دې کې به رب العالمین راښکاره شي نو دې ټولو سره به ملاقات ټول به الله وویني وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به خوشحاله او تازه وي او خپل رب ته به ګوري او چې الله یو سکند دا جنتیان وویني یو سکند معمولی شي ابا دومره خوندوري دي له به خوند ورکي چې د جنت د زرو کالو خوشحالی به تېرې شي دومره خوند به یې په هغې کې رب العالمین به دوی ته ووایي چې ای جنتیانو ما خو د دنیا نعمتونه درکړل څه کم دي نه الله اسم نه دي کم چې څه غواړو میلاویږي ووایه که نه کله کې هم څه تېرېږي چې دله درکم الله هر څه میلاو شو زه کې څه غواړو هغه میلاویږي وینه یو خوشحالي پاتې ده هغه لا مې نه ده درکړې یا الله هغه څه خوشحالي ده وې سوچونه وکړې د دې زړه کې به نه راځي یا الله به څه خوشحالي وي نو الله به ورته خپل دیدار وکړي دیدار بیا به ورته الله وایي بندګانو وایه که نه یو خوشحالي بله پاتې لا مې نه ده درکړې الله هغه څه خوشحالي ده هغه ستا دیدار دی هغه هم میلاو شو خدای چې دا دیدار دی راته بیا بیا کې ډېر خوند دی پکې کوم به داسې ځان به راته ښیم خپل دیدار به راته کوم د الله د شان مناسب لیکن یو خوشحالي مې درته لا نه ده درکړې او پاتې ده یا الله هغه څه دي خوراک اوبه څښاک د دنیا د جنت خواهشات بیبیانې الله هر څه شته دا څه شی دی چې پاتې دی نو الله به جنتیانو ته وایي غوږ کښېدی خو دا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دی دا خو دا آدم علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امتیانو ته نه دی نازل صرف زمونږ امت ته نازل دی نو رب العالمین به ټولو ته وایي متوجه شي دوی به غلي شي چې الله څه وایي نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع واه واه چې به څونه خوندوري څومره خوند به کوي دا ټول به ورته متوجه وي او لکه به وایي چې یا خدای چې بس نه کې یا الله دا څومره خوند دا د جنت د دې نه مخکې چې څومره خوشحالۍ وي یېرې به شي د جنتیانو نو زه پکې اکثر طالبانو ته ویم د خپل طرف نه دا ټکې ویم چې بیا د سورت رحمان تلاوت کې زونه خوند به کوي چې د جنت د دې نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوند به کوي نو بیا به ورته الله وایي چې ورځی میلمستیا مې دله تیاره کړې ده په جنت کې به هر وخت هر انسان میلمه ګوري د میلمستیا خورا جدی او تیاره جدی او د چا میلمه وي نزلا من غفور الرحیم د الله میلمه وي هر وخت به د الله میلمه نو الله به له میلمستا تیاره کړي ورځی نو دې چې خوراکونه وخوري واه واه نو کور ته به راشي نو بیبیانې به ورته وایي ته خو نن بل شان خشته رالې زمونږ نه چې ته خو دومره ښکلې نه وې او چې واپس شوې نو ډېر زیات ښکلې او ډېر خشته څه جل دې کړی دی بل شان خوشبویي او بل شان خشتوالی خدای درکړی دی دی به ورته وایي چې مونږ د خپل رب جبار سره ملاقات کړی او چې الله سره سړی ملاقات وکړي او دومره ښکلي نه شي نو په څه به ښکلي کېږي بعضې نیکان به سار او ماښام جنت کې سار او ماښام نشته یو شان ورځ ده یعنی هر ټیم به د الله سره ملاقات کوي جنت کې ورځ افتی نشته د دنیا د افتی برابر ټیم کې به بعض انسانان جنتیان د الله سره ملاقات کوي مرتبو کې د درجې به د هر چا دپاره یو درجه به د بلې نه دومره لري لکه د 500 کالو په مزل
وی تاسو دې ستورو ته نه ګورئ په دې اطرافو کې څومره لرې دي دومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې قسم په خدای که اوسه پورې دې سیندانانو معلوم کړي یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته یو ستوری دی چې کله خدای پیدا کړی دي پته شته ده خدای خبر چې 1000 کاله وشو 15000 ارب کاله وشو که کروڑ وشو که څونه وشو او یو ستوری او رڼا څومره تیز دی چې نور راښکارېږي څومره دلته تیزه رڼا را رسېږي وایي د هغې ستوري رڼا دنیا ځمکې ته اوس یې لاره ورسېده دومره د خدای کائنات داسې به جنتیان په دې جنتونو کې دا محلات به وي او په هغې کې به دا جنتیان پراته وي یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وی جنت کې اسونه شته وی او وی که څوک جنت کې اس غواړي د سور یاقوت اس به ورله خدای ورکړي سور یاقوت او چې کوم ځای ته دي الوزي باغه چې کوم ځای ته پې ځان رسوي نو هلته به رسېږي یو بل صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړو وی جنت کې به کرونده وي کرونده وي وی او یو سړی به الله نه غله وغواړي زمیندار بابا چې زه خو غنمو ته مې شوق کېږي الله به تخم ورکړي ها دا تخم او دغه پټۍ دې به هغه تخم په هغه پټي کې اونولي چې څنګه یې اونلي د سترګې د رب نه زر به هغه زرغون شي او لکه د غرونو غنم به ترې جوړ شي الله به ورته والا بني آدمه ته پیسې موړ نه شوې دلته به غنم غواړې پیسې موړ نه شوې جنت کې به بچي کېږي که نه نه د چا زړه کې به دا تېرېږي نه چې زما د بچی پیدا شي نسوارو ته سګرټو ته دا به چا پړه کې شوق نه راځي چې کوم چې جنت سره مناسب نه د چاړه کې به نه راځي که د چا پلار په دوزخ کې دی او کافر دی نو کافر خو خدای را دوزخ نه وباسي د چا پړه کې به د هغه خپل پلار سپارښت ته نه راځي که زوی کافر دی او په دوزخ کې پروت دی د چاړه کې به د هغه د بخښنې سوال نه راځي دنیا ته دا شوق پر چا نه راځي چې یاره که بیا هغه پاکستان ته لاړم خپل کور مې ولیده دا شوق پر چا پړه کې بلکل نه راځي دې ته به توجه بلکل نه راځي پردو ښځو کتو ته به په جنت کې شوق نه راځي او داسې هلکان وی چې هغه هلکان به خشته خشته دولی وی کانه چې لکه دا درته خشته که څنګه د بیض مکنون ښکلې اعلی وی لیکن د چا په زړه کې به غلط سوچ چاته نه راځي د جنت ژوند دی بیا مرګ ختم مرګ نشته بیماری نشته او الله به څه وی یو اعلان به ورته وکړي الله پاک وی ای بندگانو یو اعلان واورئ دی وایي چې خدای پاک څه وایي الله څه وایي وی نن مې درته داسې فیصله اورما چې خوشحاله به شئ ادا چې نن تاسو نه زه راضي یم تاسو باندې به زه چرته نه غوسه کېږم او نه به درنه خفه کېږم دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلي دي انسان دا ښځو لم دي دا سړو لم دي خو چې کوم نیکان سړي دی او نیکانې ښځې دي کم د خدای نه یره کوي د هغوی دپاره دا نعمتونه لیکن زما وروڼو موږ په ډېر معمولي د دنیا په عیش و عشرت د جنت دا خوشحالۍ بربادې کړې معمولي غوندې دا بعضې خلک دا ایجنټان د انګریزانو خواره شوي وي لږ غوندې یو شی دله درکړي ایمان خلکو پرېښود دین خلکو پرېښود شریعت خلکو پرېښود اسلام پورې خلک ټوقې کوي قسم د خدای پورې اوس خلکو ټوقې شروع کړي جنت پورې خلک په بعضې شعرونو کې بعضې خلکو جنت پورې خنداګانې او ټوقې کړي جنت په حورو پورې خلکو خنداګانې او ټوقې کړي دي او بعضې بدبخته هغه شعرونه په فیسبوک او په موبایل نشر کوي یا ظالمه خواصم کاندې ته پروت دی چې الله پاک یو شی وایي او ته په هغې کې شک کوې او هغې پورې ټوقې کوې د ایمان دی د الله د قرآن ایتونو پورې څوک ټوقې کوي د جنت حورو پورې بعضې خلکو په شعرونو کې ټوقې او ټقالې کړي دي د جنت حورې چې الله ذکر کړي دي د خدای خبرو پورې ټوقې کوي دا به څنګه ایمان او بعضې ظالمان هغه نظمونه هغه شعر کوي هغې فخر کوي هغه سندرې یو بل ته شعر کوي ګورې رضا په کفر ده دا مه وایه چې ګنې دا خو ما څه شعر کړه او د خندا شی دی او خلک به ورپورې وخاندي او ناشنا شی مې نه ذکر کړه او خلک به وخاندي او ورېږه د مولا اړه پې خفه کوم د مولا اړه بېشکه خفه کېږي چې دین پورې څوک ټوقې کوي
آیاتونو پورې څوک ټوکه کوي د ملا زړه خفه کېږي د جنت حورو پورې څوک خنداګانې کوي د الله خفه کېږي ملا خفه کېږي قرآن پورې څوک ټوکه کوي ملا خفه کېږي بالکل د ملا پړه دې توره وردن نه کړه چاړه دې وردن نه کړه خفه دې کړه خو د دې نه مخکې دې الله له چاړه راوبروله الله دې خفه کړه د الله رسول دې خفه کړه فرشتې دې خفه کړه او کائنات دې خفه کړه دې ته ایمان بالغیب دا زمون عقل نه د قرآن پیغمبر په خپله فرمایي وی نه سترګې لیدلي دي نه چا په زړه کې تېرېدی شي خو الله وي تعالی مې ساتلي دي ته به یې منې مونږ یې منو انشاءالله خدای به یې راکوي او چې څوک وي دا به څنګه یو دا څنګه دې نه منې خدای به دې محروم ساتي مونږ له به انشاءالله راکوي د الله نه سوال کوئ عمل کې شي نو ډېره ګرانه ده و عمل به کوې بې عمله الله خوشحالېږي نه جنت خدای په خپل فضل ورکوي خو الله فضل په هر چا نه کوي په هغه چا کوي چې خوشحاله شي ډېر خلک وایي په عمل نه میلاوېږي سل عمل کوو نه جنت د خدای په فضل دی خو فضل په چا کوي چا نه خوشحاله شي که او خوشحالېږي د هغه چا نه چې څوک نیک عمل وکړي او د ګناه نه ځان وساتي نو د قیامت د لویې ورځې الله ته ودرېدل ځان ته رامخکې کې چې الله تا ته به ودرېږم ګناه نه ځان ساتئ او نیک اعمال کوئ انشاءالله الله نه امید ساتو چې خدای به په موږ رحم کوي او دا جنتونه خدای موږ له پیدا کړي دي موږ له به یې راکوي که خیر انشاءالله